بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مو د نیت مسائل ویلیو چې د روزې نیت په کومې طریقې کیږي، په کومو الفاظو باندې کیږي. نن یو نوی باب ده، مفسدات روزه، چې د روزه په چش سره ماتیږي، په چش سره روزه مفسده کیږي، خرابیږي. ټولو نه اول دوه صورتونه بیانو چې په دغو صورتو چې په روزې ماتولو باندې قضا نسته، کفاره نسته، صرف قضا ده. نمبر 1 چشه ده، که یو سړی ده په زور چا خولې ته د خوراک چشه ور واچولی، چنس له غنم څه یا بل داسې د خوراک ټوکړه یې خولې ته ور واچوله په زور باندې، یعنې کې خوراک په وکړ او د خوراک له حلق نه تیر کړ، نو په دې وخت باندې د روزه خو ماته سله، خو په دې روزې باندې کفاره نسته، په دې باندې قضا ده. یعنې کې دی به 15 روزې نه نیسي، دی به په دې وخت باندې یوې روزې قضایي کوي. دویم صورت، که چیرې د سړي د پته و چې ما روزه ده، روزې حالت چې د اوبو باندې غرغړه وکړله، یعنې کې اوبه حلق تر تېرې سلې، په دې صورت باندې غرغړې په صورت باندې اوبه له حلق نه لاندې راغلې، دې صورت باندې په دې باندې کفاره نسته، یعنې کې 15 روزې نسته، په دې باندې یوې روزې قضا ده.